السلام علیکم ملګرو، جنید خان یم. یو داسې ویډیو در سره شریکه کوم چې ویښته به در باندې ودرېږي. د الله پاک خوف مو زړه کې راشي. دا ویډیو لږه مکمل وګورئ چې داسې کسان دي قبر کنستو و زه څه ټایم چې دی قبر کنستو ای کې خوا کې ورسره بل قبر و هغه ته لږ ولګېدو، د هغې لحد راښکاره شو. د لحد کې لږ دننه وګورئ چې څه سین پکې چلیږي، اریان به شئ، ویښته به در باندې ودرېږي. وګورئ چې دا ویډیو تاسو سره زه پلی کوم. دې کې دننه چې کوم مړی دی، کوم لاش دی، هغه سوځېدلی دی. وګورئ ټک تور دی، سوځېدلی. دا څه وجه ده؟ دا د اعمالو وجه ده. ویډیو مکمل وګورئ. دې کې زموږ دپاره ټولو دپاره یو عبرت پروت دی دې ویډیو کې چې کوم هوښیار دی به دې نه خامخا څه ناسه زده کړه کوي. دا وګورئ چې تاسو له په دې ویډیو کې یو ځل بیا زه ښیم چې دې کې دا دننه کوم قبر دی وښولو موږ له هغې کې دننه چې کوم لاش و چې کوم دی سوځېدلی و. نو دا د اعمالو نتیجه ده. په دې دنیا چې چا ښه اعمال وکړو د هغه قبر به د جنت یو باغچه جوړېږي، او چې چا غلط اعمال وکړو د هغې به خدای مکه الله مکه دا حالي. خو دا سټیج چې کوم دی دا په هر انسان ناروان دی. هر انسان چې کوم دی هغه به مړ کېږي. کوم چې د دنیا له الله پاک رالیږلی ساخله ژوندی شیز دی هغه به مړ کېږي. انسانان به دې قبر له خامخا ځي. دا قبر چې کوم دی هر انسان اخرنی ځای دی، اخري ارامګاه وله هم ویلی شي. ارامګاه خو له موږ نشو ویلی په دې وجه باندې چې زموږ چې کوم اعمال دي نو موږ له نه لګي چې موږ به هلته ارام وکړو. په قبر کې به الله پاک موږ له د سکون ژوند راکړي. او ویډیو لږه مکمل وګورئ. یو واقعه پکې در سره شریکه کوم د حضرت عمر رضی الله عنه. حضرت عمر رضی الله عنه یو ورځ داسې محفل کې ناست و، نو په لاره یو سړی تېرېدو، هغه پرې اواز وکړو. دا ویډیو لږه یو ځل بیا وګورئ. دا وګورئ دا چې ما وکتل ما سم ویښتو درېدل. دا بار ما وکتل. زه دې سوچ کې مبتلا شوم چې دې سټیج ته خو به موږ هم وررسو. هغه رحمان بابا شعر دی که د خوشحال خان بابا یو شعر دی، وایي هر انسان له وایي دا عبرت ته چې کله په هغه شعر مانه شعر دی خو مفهوم یې درله وایم. وایي دا لوی د هغه لپاره لوی عبرت ته چې کله په قبرستان باندې ورشي یا د چا جنازه کې شریک شي. دا د هغه لپاره د دنیا یو لوی عبرت ته چې دې سټیج نه به موږ هم تېرېږو، خو موږ دغه ځای هېر کړی دی. د حضرت عمر رضی الله عنه واقعه در سره شریکه کوم. حضرت عمر رضی الله عنه داسې محفل کې ناست و، په لاره یو کس تېرېدو، هغه پرې اواز وکړو چې ای عمره غوره مرګ یار ساته. عمر رضی الله عنه ډېر زیات خفه شو او هغه سره خوف پیدا شو چې یو نه یو ورځ خو به خامخا مړ کېدل وي. الله پاک له به ورځو او الله په موږ سره حساب کتاب کوي. هغه کس راوغوښتو راشه چې چېرته هم ما ویني په ما دا اواز کوه چې ای عمره مرګ غوره یار ساته، ای عمره مرګ غوره یار ساته. خیر زه به تاله تنخوا در کوم، خو چې چېرته هم ما ویني په ما خامخا دا اواز کوه. نو څه ټایم داسې تېرېدو چې چېرته به هم عمر رضی الله عنه کس له مخې له ورتلو، کس به پرې اواز کولو چې عمره مرګ یار ساته. هغې سره به د حضرت عمر رضی الله عنه په زړه کې د الله پاک خوف پیدا کېدو، او هغه چې کوم سیسټم چلولو الله پاک دومره لویه بادشاهي ورکړې وه نو هغې کې نور هم هانسټلي ایماندارۍ سره چلېدو. څه ټایم تېرېدو، اخر اکس چې کوم مخې له ورغو هغه له اواز وکړو چې ای عمره مرګ یار ساته. عمر رضی الله عنه له اواز وکړو چې راشه، بس نن نه پس ما له اواز مه کوه. دا څومره اوازونه چې تا وکړه دا ډېر نن نه پس. کس خفه شو، ولې عمر رضی الله عنه ما غلط اواز وکړو، یا تا بل کسو ساتلو د دې اواز دپاره، یا خیر دی په کمو پیسو د کسو ساتلو، په کمه تنخوا د کسو ساتلو. هغه خفه شو. عمر رضی الله عنه ورله وی راشه خفه کېږه مه کې د خفګان څه نشته، خو اوس زما په ږیره کې سپین ویښته راوځي. مخکې د ما په ږیره کې سپین ویښته نو ما له مرګ نه یادېدو. اوس چې زه شیشې له ودرېږم او ځان له وګورم او دا سپین ویښتو وینم ما له خپل مرګ اټومیټیکلي رایاد شي. نو نن سبا تاسو وګورئ چې سپین ویښتو والا خلک څومره ډېر دي چې هغې نه مرګ بیخي ایر دی. هغه مشران وایي خپې د قبر کې دي او وایي بیا هم داسې حرکتونه کوي. نو داسې خلک هم شته دی چې خپې به یې قبر کې وي خو الله پاک په ناراضه کوي. او داسې خلک هم شته چې ینګ هلکان به وي او په جوماتونو کې به ناستې 15 وخته لمونځونه به کوي، غلط حرکت به نه کوي، د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو باندې به ژوند تېروي. نو موږ له پکار دی چې خپل ژوند کې الله پاک رضا کو، د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په طور طریقو باندې ژوند تېر کړو. په یو سپین ویښته حضرت عمر رضی الله عنه ته دا احساس کېدو چې بس ته زما مرګ راجوخ شو. په یو سپین په ږیره کې یو سپین ویښته باندې هغه له دا احساس کېدو، او موږ له دا احساس نه کېږي. بوډاګان یو، غاښونه مو نه وي، ویښته مو ټول پرېوتي وي، ویښته مو ټول تک سپین وي، ږیره مو تکه سپینه وي، خو موږ له دا احساس نه کېږي چې بس قبر له ورجوخت یو. خیر دا معاملات په لږ ټیک کړو د انسانانو سره. نو یو شاړ غوندې ویډیو به زموږ دپاره کړه چې ګوره لوی عبرت پروت دی. ګوره په قبر کې دننه یو لاش سوځېدلی پروت دی. نو دا دا د اعمالو نتیجه ده. چې اعمال چې ټیک وي الله پاک په دغه قبر د جنت د باغچو یو باغچه جوړه کړي، او چې چا اعمال ټیک نه وي نو د هغې به دغه رنګ حال وي. نو موږ له پکار دی دا زموږ دپاره لوی عبرت دی. دا الله پاک موږ له ښیي دی دپاره چې غوره ټیک شئ. اوس هم در سره چانس شته دی، سانس ہے تو چانس ہے، سا اخلي چانس در سره شته چې کله د الله ځنکدن دې شروع شو ستا چانس ختم شو. ځنکدنه پورې تا سره چانس ته ځي، ځنکدن کې بیا چانس ختم شي. نو یو شاړ غوندې ویډیو وه، ویډیو به مکمل کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریک کړئ، کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضروري کوي. ډېره زیاته مننه. والسلام.